الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سمويلي سرمت ها صحیح نا ٹاپک یاد ہوگا ٹاپک شو بحث نظام عدل چھوٹے انسان کو هذا وهم من الوهم طريقه ده وحي طريقه ده وحي ادريم ویلو نبل ٹاپک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کمی طریقے سره وحی راتلی نو دغه درې طریقې خودي خو جبريل امین به ورته څنګه راته نو جبريل امین به راته کله په شکل د یو ناشنا سړي باندې چې حاضرینو باندې پیژندل صرف پیغمبر علیہ السلام به پیژندل په شکل د یو ناشنا سړي حاضرینو باندې پیژندل صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به پیژندل. لکه یو طویل حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې مونږ پیغمبر علیہ السلام سره ناس یو ناشنا سړی راغی تک سپینې کپڑے چولې وي تک تور وختي وو سګرد غبار په نو خو په ناس تو خلکو کې چام نه پیژندو نیغ راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته شلګونه خلک ناس دي پیغمبر علیہ السلام ته بالکل دا ځای مخامخ کې ناس دا آدابو خلاف تاسو دا آدابو خلاف وای مونږ هم تعجب کې چې ساجيبونه سره دي چې نه ساده راغلي کپڑے کو دومره سفاري جوړوي جرګي منبر کوي نه نن سره کوي حرکات خدا سے کېله کړ به خپل لکه چې آداب نو واقف نه نو پیغمبر علیہ السلام تکې ناشته او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یا محمد صلی الله علیه وسلم وای موږ نورم تعجب چې پیغمبر ته زګنو مخې ده خلق پیغمبر علیہ السلام ته جواز کې ورته یا ایها الرسول یا رسول الله یا نبی الله او د الله پیغمبر وای موږ هم د ادب د وجه غلی خبره هم نشو کول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اخبرني عن الاسلام اسلام څه شی دی حضور اسلام ورته اسلام دا کلمه موز زکات روزه او حج ورته صدق دا اشتیا دی اسلام دغه شی حضرت عمر وی بیا تعجب چې تاسو خدا سے کوي لکه د ناپوهه سړي خو تصدیق دا سے کوي لکه د پوهه سړي دی بیا ورته ایمان څه شی دی پیغمبر علیہ السلام ورته ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر ایمان مفصل کې چې موږ امنت بالله والا نو بیا ورته صدق دا اشتیا دی وی دغه ایمان بیا دریم ته پوښتنه کوم احسان څه شی دی نه احسان یو مخلوق سره احسان دی یو خدای سره به احسان کې قران کې راځي وا احسن کما احسن الله الیک احسان کوو خدای سره نه خدای چې سره احسان کړی احسان کوو خدای سره نو خدای سره موږ سره احسان کول شو احسان خو حاجت من سره کیږي الله تعالی خو حاجت لري نه یعنی مثلا ما سره بغاډه نه ناجی باری یا شیرشاه نه سره مدره سره دا احسان کی چې یو څول گاډن نه غسل ما سره اکسترا ولاړ دي دې احسان وي زګه زه حاجت لرم صحیح خو الله تعالی خو حاجت نه لري نو تاسو دوی چې خدای سره احسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې خدای داسې بندګي وکړي لکه چې ته خدای ویني کدا توجه نه برابرې کم از کم چې عبادت په داسې انداز کې چې دا عقیده خو دې چې خدای ماته ګوري صحیح نو بیا سلام ته پوښتنه وکړه د قیامت بکلې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دي چې خدای او استاد علم دواړه یو برابر دي قیامت بکلې تا ته پته نشته تاسو کې ما ته پته نشته کله به نو ورته نشانه یې څه دي صحیح ورته علامات څه دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی انت لدل امه ربتها چې نافرمانی د والدینو زیات شي سو شي نافرمانی د والدینو زیات شي نمبر 1
وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، او چې نا اهل خلق وګوري چې د حکومت په چوکو باندې کیږي. اهل خلق څه اهلیت پکې دي؟ صحیح شو. د کابل نه نیم میل نشي وته بعد. صحیح شو. نو وای چې نا اهل خلق وګوري چې د حکومت دلته جناز د اهل دي. اوس موږ دا ډسکشن کوو. نو اداره قیامت علامات دي. پیغمبر اسلام اداره قیامت علامات دي. اوس کله دا سړی لاړو ناشنا سړی وی خدای السلام علیکم. پیغمبر اسلام مانه تاسو حضرت عمر وای ته تاسو په شي دا سوکو نو جی الله پیغمبر تاسو ناشنا ساده غونډه سړیو ساجي به حرکات کول وینا دا ناشنا جیبه غونډه سړی نو هاذا جبريل اتاکم يعلمکم دینکم. دا جبريل په دې شکل لاغلو او دا حرکات پرپل دی کول. حرکات پرپل د قصد کول چې ونه پیژندې شي که پیژندې شي او خلکو پر منډه کول په خیر علی جی السلام علیکم جی خلکو تاسو سره ملاقات شو نه هیڅ نه کیو موږ په وړاندې صحیح شو. اوس په دې راځي ته ملاوي شي خلکو به ورټو کوي ورته ها نه دا پرپل دی دا کول چې ونه پیژندې شي. نو پیغمبر اسلام ته جبرئیل امین کله ناشنا سړي په شکل لاته دی یو. نمبر 2 کله یو مشهور صحابي دی دحیه کلبی دا غنامه ده. دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ ا دې ډېر خستو پیغمبر علیہ السلام ورته خپل امت یوسف وی سمې دحیه دال هی ی هی کلبی 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 دا د قبیله ده. کاف لام بی ی بنو کلب دا قبیله ده. کلبی ورته لکه تاسو وای په پلځي یا هلمندی یا مونږ یوسف زئی دا صحابیو ډېر خستو. نو جبرئیل امین بکله د په شکل راغی. عام صحابه وایي چې دحیه ناسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. او کله به جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په شکل نه ښکاره کېده خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی کوله. لکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي احیانا یاتینی الوحی مثل سلسله الجرس. تاسو هم جرس وایي زنګوله. لکه دا زنګوله چې څنګه کړنګيږي پیغمبر اسلام وایي کله وحی ماته په داسې انداز راځي کړنګ 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 کیږي لکه ټلیفون بل نه کېږي داسې. او حضور اسلام وایي اشده علی دغه وحی ما د پارسی کول ډېر مشکل وي اماله ډېر تکلیف راکړي. دغه وحی دا مالا په نرو سیستم باندې ډېر بوج. ځکه حضرت عائشہ فرمایي چې داسې وحی براتلا زبر جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر علیه السلام شاته ولاړو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نرو سیستم بدل شیکینګ کوخه سره کو دا سره زیاده با. او حضرت عائشہ فرمایي چې په داسې ورځ په کې چې ډیره سخت یخنی بوه وان جبینه يتفسد عرقا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن بداسه خوله ورزوله. صحیح. او حضرت عمر فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله موږ څوک لیدل نه خو وحی به محسوسوله داسې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوا کې به د هني بیز غوندې آواز کېدل. څه به کېدل؟ د شاتو مچایني دی چې ګڼې پاسې په یو ځای باندې چې خلک پې کاڼې وروړي ګڼې پاسې نه هغه وایي داسې داسې आवाज مو اورېدو. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله جبرئیل امین په خپل اصل شکل هم کتل دی دا بل مسله. نو سره روایتو کې قدرې واري راځي چې حضور علیه السلام په خپل اصل شکل کتلې سو واري 3 واري. ها د فرشتي خپل شکل باندې کتل دي 3 واري. خو د یو کرت روایت چې هغه ضعیف دی. یو کرت روایت هغه ضعیف دی. حرم شریف سره خواته یو محله ده د بابا عبدالعزیز باندې چې مخامخ محله ده یو لوی هسپتال د مستشفى اجیاد ویو ده. یاد دی دغه محله ته وایي اجیاد. د محله ته څه وایي اجیاد. د روایت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د اجیاد کې ښکار شو. دی اجیاد محله کې پیغمبر علیه السلام روانو جبرئیل امین ورته روان شو. صحیح. او 2 کرته نو داولی کوي چې دا قران کې ذکر دی.
یو وار پیغمبر اسلام ته ډیماند کړو وای ما ته ځان وخیا سو کوي وای ما ته په خپل څه شکر باندې ځان وخیا هغه وی ځکه خو خپل مرزه نشو کول الله نه بغواړي نو پیغمبر اسلام الله نه وغوښتل او الله اجازه ورکړه جبرئیل ته چې ځان ورخیا سورہ تکویر آیت نمبر 19 نوالا انه لقول رسول کریم درشم پارا د شیرشاه بالکل اخیر کې انه لقول رسول کریم 19 نمبر آیت تاکہ سردا قرآن وینا دا رسول کریم د معزز استازی تاسو استاذ وایو پیغام رسان تاسو پښتو کې ورته استاذ وایي صحیح فارسی کې ورته څه وایي قاصد او فارسی کې ورته پیغام رسان انه لقول رسول کریم دا قرآن وینا دا د قاصد معزز ذی قوت نو الله تعالی وایي چې دا اساس کامن لیف میں نظر اوڑے چارہ اوڑے معزز قاصد اسپیشل انوائے ہوئے ورتا سوئی ورتا اسپیشل انوائے پولیٹیکل میدان کی ورتا سوئی ہاں خصوصی استاذ ہے صحیح شو اغسطا سالتا براتا سوئی ورتا لخدار ابراہیم ہاں بی بی سی خبریال بوے دا مرگرو ملتو دا عمومی منشی زانگڑے استاذ ہے خاص استاد لا ځانګړی استاد رسول کریم ها انه لقول رسول کریم تاکہ فردا خبر دا قول دے رسول کریم د معزز استاد نو دا د دې وحی اهمیت الله تعالی ذکر کړي څنګه د وحی امپورټنس چې دا سام سړي نه راوړي چې سړي په لار روانو چې ورته خط ورکړه د پیغمبر اسلام ته ورګي دا خبر خو نه ده نه سپیشلی اساین شوی د ورته ډیوټي دا معزز قاصد دی یو دویم اوس مشرکین مکه هغه به مختلف اعتراضونه کول سړي پته نه دي څنګه فرشتہ چې پیغمبر ته راځي صلی الله علیه وسلم تعالی رسول کریم د خدای په نسبت باندې ټول نه معزز قاصد دی جبرئیل نمبر 1 هغه وی ټیک دا چرته په لار چې دی راځي ډېر لوی سفر دی خدای چې دی را رواني ها په لار کې چې عمله کړی بلا شی به ته ګډوډ کړی پیغام کې ته بلا خبره گڑی وڑی کری اللہ تعالی وینا ذی قوت دا فرشتہ دا قوت مالک دا فرشتہ دا قوت مالک دا باندې سو کټه کو نشي کولای وی ټیک ته داسې به هم وي خو شاید چې سټیټس یې دومره هاي نه ګور دومره شیطانانو شاید دې فرشتې سټیټس خدای خاصه دومره وچته نہیں نو اللہ تعالیٰ وینا عند ذل عرش مکین دا عرش مالک سره دا ډیر لوی د مرتبه خاون دی دا عرش مالک څوک دی الله اللہ تعالیٰ وی دا فرشتہ د عرش والا په نظر کې ډیر لوی فرشتہ ده صحیح نو دوی وی نه ټیک ته لوی فرشتہ به مې پته نه چې هغه دنیا کې نورې فرشتې هم خبره مانی کنه مانی صحیح یعنی لیډر ټایپ فرشتہ بنی سبای لیډر ټایپ نو اللہ تعالیٰ وینا مطاعن دادا سے فرشتہ دا چې په کربونو فرشتي د اوبیډینس دي مطاع معنا چې اطاعت کول شي په کربونو فرشتي د څه کوي اطاعت کوي نو دی وی ټیک دا خو پته نه چې پرسنلی بدا ټرست ورته هم وی کنه کله راکړه خیانت نه کړی دی وای کی نو اللہ تعالیٰ جواب ورکړ چې ثم امی مطاعن ثم الله قصر فرشتو د پاره تا واجب له طاقت فرشتہ دا امین اډیر ټرست ورتی فرشتہ دا ډیر ټرست تر جبرئیل امین توثیق کوي الله تعالی صحیح نو دی وی ټیک ته سړی اخو ډیر لوی سړی دی چې راځي خدا زمون مرګ له چې علي ونی دی ان لله و انا الیه راجعون اسی ګور انټرنیشنل رامیانو خو یعنی دا پیغمبر علیہ السلام چې کوم خبيثان سره واسطه وا دا چې خبيثان تاریخ چرته نو کړی دا ګوره یو خبره څومره خبيثه خبره کوي نو ټیک ته هغه بلوي کولا چاله چې راځي نو او روغ نه دی سایکو پرابلم لري نو الله تعالی جواب ورک چې وما صاحبکم بمجنون دا ملګری تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
دے لیونے نہ دے مجنون نہ دے پاگل نہ دے. نو دی وی ټیک تا لیونے بومنی یا فرشتام لوی سړی دی دیم ټیک ټاک ته خو پته نه ته چرته لیدلې هم دې کاسه ولا سوکرا شو ورته د جبرئیل سټاټس خلوی دی چې داغه په نوم اساسو کې ایکسپلائټ کوي کسب صحیح چرته ملاقات سره هم شوی الله تعالی وای او ولقد رآه بالافق المبين اتا کی سره دې پیغمبر لیدل او جبرئیل امین بالافق المبين په پلین هورایزن باندې کوم ځای لیدل په کلیر هورایزن باندې په څه لیدل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیمانډ کړو د جبرئیل امین نه چې الله اجازه ورکړو. امام بخاری حدیث نقل کړی دی چې ما اولې د جبرئیل امین د اسمان او زمکې میس کې د اسمان په هورایزن باندې په سبانه افق باندې په هورایزن باندې وله 600 جناح شپږ سو وزرې وي سوره شپږ سو وزرې وي وسد ما بین المشرق والمغرب دا فضا ټول دغه بدن باندې ډکوا نو لیکل ورته انو بس شیطانان خو پارو د شیطان شاګردان په هر دور کې یو شان د شیطان شاګردان په هر دور کې یو شان ریزمبلنس لري وینز عمدہ کرت لیدل دا سورہ نجم کې هم الله تعالی ذکر کړی دی سورہ نجم ته ورشي ومقدم آیت نمبر 3 والا بلکہ دریم وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خواهش په اساس باندې کایت څه دی الله بھائی پوښتنه دریم وما ينطق دا پیغمبر خبر نه کوي عن الهوى د ډیزایر په اساس باندې دا پیغمبر د خواهشاتو خبره نه کوي ان هو الا وحي يوحى مردا خبره پیغمبر مگر وحی د چې د تکول شي اوس دا وحی ورته کول شي څوک ورته کوي څوک ورته علمه تعلیم ورکړي د تر دی وحی شدید القوا د مضبوط قوتونو مالک جبرئیل امین دی څوک دی جبرئیل امین ذو مرتين د قد قامت مالک دی ذو مرتين معنا لکه مونږ فلانه ډیر قداور سره دی نو قداور دا معنا چې نو و فټه دنګ دی نه چې محفل تر راځي ټول خلک خبره ته وچی دي ټول خلک خبره ته وچی دي سټیټس لري ذو مرتين فاستوى نو دې برابر کار شي پیغمبر ته کوم ځای په خپل اصل صورت وهو بالافق الاعلى ادې په دې هاي هورایزن باندې کوم ځای په هاي هورایزن باندې دا چې هغه صورت کې کوم ذکر وشو ادل طبيعه ده صحیح نو صلی الله تعالی وای په هاي هورایزن باندې داسوم نو چې دومره لري لکه نور چلل دي ثم دنا فتدلى بیارانس دیش پیغمبر علیہ السلام تا فتدلى نو مخی تے رازوان شو مخی تے رازوان دل وای زویدل هنگینگ ثم نو چې رازوان شو مانا یعنی ډیر رانس دیش ورته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قوسين پیجنی قوسين پلورل د قوس ده قوس کوئی بریکٹ ده خو تاسو چرته غتیر او کمان کتل غشي ولینده نو قوس وای اغلینده تا نو څه وای قوس ولینده ته وای اغلینده ته وای هغه د لینده قوس سی هغه بس کمان کمان نو عربو چې به یو بل سره معاهده کوله یا پرامز به کو ناغي به داسې لینده جنگولې میدان جنگ کې چې کنټری کې وکړه لینده به جنگولې دې معنا چې کمټمنټ دی نه معنا دا لکه مونږ چې معاهده وکړو نو څوک لاس ملاو کو هغه به څوک د جنگونو معاهده وو نو څوک جنگو لینده به نو لینده جنگیدل د ډیر نږدېوالي نه عبارت دی الله تعالی وې دومره نږدې ورته لکه د معاهده وخت د ډول لینده چې بل سره نږدې خبره ده کړه فکان قاب قوسین او ادنا و دا پان دادر دو قوسین یا دینم زیاد نزدی فاوحا الہ عبدی جبریل امین وحی اکر بندد اللہ تا ما اوحا آغا خبرا چی وحی کڑیوا اللہ جبریل تا
نو الله جبريل ته وحي وکړه، جبريل لاغه چاته وکړه؟ پیغمبر علیہ السلام. صحیح. اوس ورپسې الله تعالی توثیق کوي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خو جبريل دی. ما کذب الفؤاد، د پیغمبر قلب او دماغ په دې کګنیشن کې هیڅ غلطی نه کړې. ځکه هغه به نه ټیک دا او به کړي خبره، هغه کړي خدای به ګډوډ شوی، نه به هیبت زده شوی، نه به خبره خطا شوی. الله تعالی وینا یا به پیژندل شیطان ورته راغلی، یعنی یو ځل خو ولید خو بیا به نیکسټ ټایم شیطان نه غلط چې ځافلانه به به د څه د شي څه داس. ما کذب الفؤاد، غلطی نه کړې زړه د پیغمبر، ما را اپا غشه کې چې دلی دلې دې، یعنی صحیح ریکګنایز کړې دې. څه کړې دې؟ لکه مونږ نه خبر ورته کړې دا معنا خطا کیږي نه، معنا خطا کیږي نه. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه، آیا تاسو د سره آرګومنٹ کوي غلاما پاغه شی باندې یرا چې دې ویني؟ تاسو ور سره آرګومنٹ کوئی پاغه شی باندې چې دې ویني، نو ورته دا خبر وتا ته شیطان کړی. نو دا خو یو کړت بیا په دې مشبه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام دو اسمانونو نه بر یو ځای سدرۃ المنتهى وي ورته. سدره وای اصل کې بیره ته، تاسو بیره پیژنئ؟ بیره ونه ده، اغزی پکې او دا وړې وړې په صحراونو کې، سارانو کې دا وړې وړې میوې پکې خلک خوري. څوک ته کرکړه وای، څوک ته بیره وای. کرین بیری اتور تور دانی د خوراک ډېر پکې. نو سدره اصل کې هغه بیره ونه ته وای، او منتها معنا یعنی مینز د اپر لیمټس ونه، دسا د اپر لیمټس ونه یا د انسټنٹ لیمټس ونه چې دا غینا، یا د اټموست لیمټس ونه چې دا غینا اخو د فرشتي پرواز نه کیږي. دا غینا اخو د فرشتي، نو دا د و اسمانونو د پاسه دی، هغه ځای ته چې ورسېدل نو پیغمبر اسلام ته جبرئیل امین بس دی اوس بتا you will go alone now, I can't go beyond this point. بس دا زمون پوینټ اخیری مونږ دین اخوا نشو ته مونږ د پاره ریسټریکټډ ایریا ده، مونږ د پاره سره ریسټریکټډ ایریا ده. سادی بابا همدا خبر وکړه سیو یاد درته کنه ګلستان چې بدو گفت سالار بیت الحرام، جبرئیل امین ته وی دا یاد عبدالباری دا کله کله اورو کنه چې افغانانو محفل فارسی باندې پوریږي ایت دا وایا. بدو گفت سالار بیت الحرام، سالار بیت الحرام مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیت الحرام مانا بیت اللہ شریف. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، کہ اے حامل وحی برتر خرام، چې و د وحی راوړون کیا برا ځکن دلته سټاپ ولیکي کہ اے حامل وحی برتر خرام. دویم شعر چې تو در دوست مخلصم یافتی، تو در دوستی مخلصم یافتی، تا په دوستای کې زه مخلص مندلې صحیح. عنانم ز صحبت چرا تافتی، نو زما عنان پیژنې تاسو قیزوای کسوای اسپلې چخله کې وچولی قیزا دته عنان وای. عنانم ز صحبت چرا تافتی، زما قیزې دې ولې راخلې د مرګتیا والا، یعنی ما سره مرګتیا ولې پرې دي. تو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. جبریل جواب ورکړي چې بگفتا کې نیروی بالم نماند، بگفتا کې نی روی بالم نماند، بگفتا نہیں بماندم، بگفتا پتہ ہے بماندم کے نیروی بالم نماند، بگفتا کٹ کا عبدالباری بماندم کے نیروی بالم نماند، بے گفتہ فروتر مجالم نماند. اسی فارسی خوگه شبه ده؟ عجیباری؟ خوگه شبه ادیبانه شبه ده؟ بودی که
بماندم کے نیروئے بالم نماند بگفتا فروتر مجالم نماند دین برا زمان مجال نشت نرے پاتے پر ہوتا اگر یکسر موئے برتر پرم سنگا جی باری پرم اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم بسوزت پرم ایک دین برا دی یو وقت فمقدارم برا ارزم دا اللہ دا تجلیاتو او دا انواراتو اغهید با مٹورس ہو زی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتے خدن زیخنا اسے دی عالم کی و دی دنیا کی او ذل پخپل شکل را فضان قولشی اگر ورتے خبر بیا غزڑا دا چی من پخپل خوخ اداکار نشو کولے نو پیغمبر علیہ السلام اللہ نوصل اللہ بیا اجازت ورکا تو پدویم ذرے کم ذاو کتا آلتا صدرت المنتحا خواکی کم ذرے او بیا پیغمبر علیہ السلام آغش پک سو وزر ہوئی سوی ممکن دا چی نمبر پہ لگے دلی سوی نمبر پہ لگے دلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الاخری مذاو گورا آیت نمبر دیالو سن وَلَقَدْ رَعَاوْ نَزْلَةً أُخْرَى اتاکک ذرا دے پیغمبر لے دلو جبریل امین پدویم کررت بالے کم ذرے عند صدرت المنتہا آغا انتہا والون خسا ادا انتہا والون کم زائدہ اللہ تعالیٰ وی دا دیرا سیکرڈ ون دا اڈیر سیکرڈ پلیس کی دا عندہا جنت الماوا دا ون خواہ کے جنت الماوا اقامت و پاتے کے دو والا جنت تے صدرت المنتہا آغا زائدہ کم دیکھ جنت الماوا دے کم دیکھ ہاں اس اللہ تعالیٰ وی دیونے سر سکیفیتو اذ یخشت صدرت ما یخشا چکل کورکولو دغون لا ما آغ انواراتو یخشا چکورکول داونا دیکھا پیغمبر علیہ السلام وی حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی آغونا باندے دا چاپیرنا دا انوارو یو باران وریگی اللہ تعالیٰ دا انواراتو دا نور باران پہ وریگی صحیح اللہ پیغمبر علیہ السلام تشبیح ورکڑی دا پتنگ پہ جنی پتنگ پیغمبر علیہ السلام وی دا انوارات دا سے ولے کہ پتنگان چلو سی صحیح نو دا لائف پتنگان پہلو سی اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ما زاغ البصر وما طغى پیغمبر علیہ السلام چی جبریل کتو نئی خو نظر دا اغنى ڈیویٹ شوے دے چی سبلسو کی قتلی دی او پہ غلط شوے دے اللہ تعالیٰ وی چی نظر دا اغنى ایورٹ شوے نہ دے وما طغى او دا اغا باڈی تمرا کٹوا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا نظر دا اغا دا باڈی نا کراسیو ہم دے دا اغا دا باڈی نا لکہ دا دیوال لگے دے دے نو دیوال نستا دا کراس کے دیشی نظر دے پول و دیشی نا زکر چاہ کور کر دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی تمرا لویا باڈی ہوا چی دا پیغمبر دا نظر کم رینج دا اغا باڈی دا کور کرو دا اغا باڈی دا کور کرو نو اس حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ تا پوس کئی چیتا اللہ کا تلے دے میراج پشپا ناغور تے نا ما جبریل امین کا تلے دے میراج پشپا سوک میں کا تلے جبرائیل امین میں کا تلے دے میراج پشپا بل بحث نزول دا قرآن سو وارے شوے نزول دا قرآن دو وارے شوے دو اسمانوں دا پاس یو زائدے لوح محفوظ ہوئے ہوتا صحیح ہوتا لوح محفوظ یعنی پروٹیکٹڈ یا سیف دو اسمانوں دا باندھی او زائدے لوح محفوظ ہوئے ہوتا دا التنا نازل شو دی لنبی اسمان تا کم زائدہ لنبی اسمان تا او پا دی لنبی اسمان کی یو زائدے اغیتا وی بیت المعمور صحیح ہوتا
بیت المعمور. او بیت المعمور فی الحقیقت د فرشتو کعبه ده. نه په دې نږدې اسمان کې لومبي نه د و اسمانو د بره د قرآن بیت المعمور ته راغی. چرته راغی؟ لکه د کابل نه لیټر راغی د کندهار گورنر هاوس ته. اوس په خبره پوه شئ؟ خط راغی د کابل د پریزیدنسي نه یا د ارک نه. چرته راغی؟ د والي وکور ته. نو د لوح محفوظ نه قرآن راغی د قدر پشپه باندې، لیلۃ القدر باندې، چې سوره قدر کې دا ذکر ده ان انزلناه فی لیلۃ القدر. نو دې دغه څه غونډ راغی په یو ځل د لوح محفوظ نه. چرته؟ د نږدې اسمان کې قبضه کې د بیت المعمور د فرشتو کعبه، بیت العزت ورته وایي، عزت والا کور. او بیا دغه ځای نه دویم نزول شروع شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. دا لومبی نزول چرته نشوی باری لوح محفوظ نه کوم ځای ته؟ بیت المعمور ته. او دویم نزول د بیت المعمور نه شروع شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. نو دا د ضرورت او د حالاتو مطابق په پیغمبر علیه السلام ته صحیح صلات نه دا ولیکه جبرئیل امین براله. او دا نزول په 23 کاله کې پوره شوی دی. سوره کې 23 کاله کې. او دا په کتابي شکل کې نه راغلی، په کلامي شکل کې راغلی دی. کتابي شکل کې نه، پس کې کلامي شکل کې، یعنی په ژبه راغلی دی. لومبنی نزول لوح محفوظ والا سورہ قدر. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. تحقیق مون نازل کرے دا قرآن شپه د قدر کې. وما ادراک ما لیلۃ القدر. نو دا کم نزول ذکر دی چې کم د لوح محفوظ نشوي دی بیت المعمور ته. لوح محفوظ نشوي دی یعنی دو اسمانو د پاسه نه روان شوی دی د نږدې اسمان ته بیت المعمور ته. نو دا شپه د قدر کې شوی دی. شپه د قدر د رمضان په اخرونو لسو شپو کې. شپه د قدر د رمضان په اخر لسو شپو کې. نو دا په دغه شپه کې راغی د بیت المعمور ته. صحیح. او د بیت المعمور نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نازلېدو په 23 کاله کې پوره شو. دغه دویم نزول دی. دا یې سره دویم نزول دی. او دا ټوکړه ټوکړه نازلېدو. څنګه ټوکړه ټوکړه د حالات او واقعاتو مطابق چې کوم شي ته ضرورت وو هغه یې سم نازل شو. بل بحث چې کومه یې صد قرآن نوم باندې نازله ده. امام بخاری حدیث نقل کړی دی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د وحی د شروع کېدو نه وړاندې شپږ میاشتې مسلسل رښتیا خوبونه بلیدل. داولی شپږ میاشتې په داسې کیفیت تیرو چې څو رښتیا خوبونه بلیدل. نو دې معنا دا نه چې د قلب او دماغ ترانسپیرنسي ډیولپ کېده. رښتیا خوبه سره ویني چې قلب او دماغ شي ترانسپیرنس صاف او شفاف شي. نو لکه آینه کې چې مخ کاری نو راتلونکي واقعیا دا په ځړ کې مرتسم شي. نو سړی خوب کې ویني. کوم ځای ویني؟ په خوب کې ویني. لکه آینه کې تاسو آینه وایي mirror په mirror کې چې مخ کاری هنداره. نو چې قلب او دماغ ترانسپیرنت شي نو بیا سړی خوب داسې ویني چې سبا یا بل سماوله کېږي نو دغه کې تر مخ کې منتقل شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورا شپږ میاشتې سبا لیدل داسې خوبونه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تعبیر به داسې یقیني و لکه شپې پسې چې د سبا راختل یقیني دي.
اوس داسې کېدای چې شپه دې سبا دې نشي ها دا اوس دې شپه شوه نو سبا کېږي به که نه دا یقیني ده دې کې څه شک او شبهه نشته. نو پیغمبر اسلام وایي زما خوب او د هغې په تعبیر کې به هېڅ شک او شبهه نه. او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اغتا خلوت دې خو بیا حالانکه د پیغمبر اسلام مزاج دا خلکو سره اختلاط او د خلکو په کار راتلو او د خلکو کارونه کول او ساو صحیح شونه سلام ده خدا کیفیت چې پیغمبر اسلام بیان کړي نو پیغمبر صلوات والسلام بداسي تنهایی به خو سمو تنهایی به خو خلوت به خو لہذا حضور علیہ السلام دغه مزاج په مناسبت باندې د سورۃ شپو خوراک او په بدن سره واغستې غار حرا ته بتلو داولی چې تنهایی پسند شنه به چرته غار حرا هلته به عبادت کو ادا سره کی ډیولپمنٹ څه شو نو یو ورځ غار حرا کې ناستو نا غانه او ناشتا بندر هغه د غار خپل کې ودرې دا ماته وی اقرا لول داولی ناشتا بندر هغه ماته سوي اقرا ولول چونکه پیغمبر هر یو دې ډایرکټ د خدای نه اخذ کوي اغستل کوي د علم او تعلیم لہذا دې چا شاګرد پاتې نه پیغمبر چرم دنیا کې چې انسان شاګرد پاتې شوی نه ځکه شاګرد پاتې شوی بیا خو ایجوکیټډ بنده دی یا سره ایجوکیټډ بنده کا بیان کوي یا اخی خبرې کوي نو ناشنا کار خونه دی دا خو چې ان ایجوکیټډ سره ډیر هاي لیول خبرې شروع کړي سره وایي دا خو څه شېشتا د دې وجه پیغمبر هر یو د ایجوکیټډ نه لرنډ نه بیا خو اعتراض کوي تعلیم یافته سړی تعلیم یافته سړی خو داسې خبرې کولی شي نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل زه خو لوستونکی نه یم ځکه ما خو څه ویلي دي نا وایي داسې ځان سره حق کړم او ډېر زور یې راکړ بیا یې پرېښودم او بیا یې راته وی اقرا لوله بیا مې دغه جواب ورکړ او هغه دغسې حق کړم او زور یې راکړ او په درېیم ځل بیا ووی اقرا لوله ما بیا ووی زه ایجوکیټډ نه یم په درېیم ځل بیا زور راکړ او بیا یې پرېښود چې پرېښودم بیا یې وی چې اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا سوره العلق دا سوره قدر نه وړاندې ده دا ان انزلناه چې مونږ وې د دې نه وړاندې سورته ده اقرا بسم ربک الذي خلق دا 15 آیاتونه نازل شو کم اقرا بسم ربک الذي نو دا قرآن کریم لومبني آیاتونه دي دا قرآن کریم لومبني آیاتونه دي او واقع تفسیری ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما باندې ډېر hebat نه او دا غزور ورکول د وجنه ته برابر نه غلا ساتو شو او کور ترانه مدرسې دې ته وې چې الله شابه کمبل لا باندې واچوا ناغي محسوس کا چیرې دې خو یریدل دي څه شي نه دا بیماری نه ده دا ځکه کیفیت یې سره سوهم وشو نه ایمان ته په ماته فکر وکاو خدای باندې ذلیل کینا 15 صفاتونه حضرت خدیجه د پیغمبر علیه السلام ذکر کړل چې دا صفاتونه چا کیه ذلیلیږي نه دا ولیکي چې دا 15 صفاتونه په انساني دنیا کې چا کیه خدای رسوا کینا نمبر 1 د رشتہ دارو خیال ساتل نمبر 2 دبل چا بوج په خپل سره غوښتل نمبر 3 د انامپلایډ لپاره روزګار پیدا کول بے روزګار لپاره روزګار پیدا کول نمبر 4 د مهمانداری کول د ملما کار پیدا کول بیکار نه بیکار هغه سره چې کار کوي نه بے روزګار ولیکا
بیکار مونږه کسته و چې د اوس غونی کار نه کوي ډډې لګي کار کوله بیروزګار ده پر روز ان امپلایډ شو کوي دا ان امپلایډ ده پر امپلایمنٹ پیدا کول چې راځه ما خبره کړې ده فلانی ځای زمون دا شانه کړی دي نه امپلایمنٹ یې جوړ کړی ها دا مالکی نو څلورم د مهمانانو مهمانداری کول او پنځم په حق خبره کې د حق پرست مرګرتیا کول دا پیغمبر علیہ السلام کارو دنه که خپل عزیز به هم په باطل نو پیغمبر علیہ السلام پر دې سړي سره ولاړ دی ټیک وای دا پیغمبر مزاج دا باطل مرګرتیا نه کوي دا اس په دې سکار نه چې دا مې کزن دی دا مې تر دی دا مې کاکا زوی دی نو ورته دا پنځه صفات چې کی نو دې سره پیغمبر اسلام ډېر کنسول شو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته تسلی ورکړه چې پیغمبر اسلام ډېر ښه جوړ شو او بیا ځان سره بوتلو د خپل تر زوی ته حضرت خدیجه تر زوی ورقه ابن نوفل دا غنامه ده ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل د انجیل عالم څه شو د عیسائی شو د انجیل عالم نه هو آسماني کې هم څو عیسایت نه خدیجه به بوت پیغمبر اسلام ورې ځکه چې څوک ویریږي نو خلک ته تراولي ایمان تراولي ته مولا تراولي څه تراولي نیکسټ سره هغه تراولي چې سپریچوال هیلینګ ورته وکړي څه ورته وکړي نو سپریچوال هیلینګ سره دا غټ ډیولپمنٹ مدافعانه قوت تیز شي ها روحي تصلا ورکي نه چې مدافعانه قوت تیز شي نفسیاتي قوت پیدا شي نو بس هغه بیماری وزغلي صحیح شو نو ورقه ابن نوفل ته راوستو ورقه ابن نوفل ته چې خپل واقعي بیان کړه نو هغه کنسول کوته به فکر شه دا کوم سره چې تا د ناشنا راغله دا خو هغه فرښتہ چې موسی عليه السلام تر الله چونکه هغه تورات او انجیل عالمو نو ورته زه خو بوډا سړیم شاید چې تکلا خپل ځان ډیکلیئر کې په حیثیت د پیغمبر ممکن ده چې ژوندې نه یم ممکن نه زاو ژوندې نه یم او خو یې کزه ژوندې یم نو چې ستا قوم تا د خپل کلی نه وباسي زه به مرګتیا کوم چې ستا قوم عجیباری تا د خپل کلی نه وباسي نو زه به مرګتیا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اورید ولې ما به خلک د کلی نه وباسي ورکه نه نوفل ورته او دا زمون کتاب لیکلی دا بس کې د مکینه باندې وباسي نو کله به وباسي نو زه به مرګتیا کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته تسلیل شو بل طرف ته به ذهن کې دا تصور چې خدای دا په دې ماحول کې چې ټول د زناور ځامن دي دې ته خدای خبر کول دا خو ډېر مشکل کاری تحفظ یې سړي کنه ریزرویشنز وی کنه چې ټول دنیا په یو غاړه یو ځای ته په کې بل خبره کوي نو خلک خدای لیونه کوي کني لیونه کوي شیرشاه صحیح اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د معمول مطابق د خپل سیکلوژن د پاره یا د ریټریټ د پاره بغار هرات ته د میس کې دونیم کاله یا په کم درې کاله تیر شو دونیم کاله یا په کم درې کاله تیر شو ویزه یو وار واپس کور ته روانم غار هرانه آسمان نمی یو आवाज واورید یا محمد صلی الله علیه وسلم نو چې بره مې وکتل نو هغه ناشنر سړی چې دونیم کاله په کم درې کاله مخکې غار ته راغلو هغه د اسمان اوس مخکې نشي او کرسای کې ناست راځي حاجی باری دا چې یو کرسای کې ناست چې ما وکتل وی دا خو هغه دی دونیم په کم درې کاله مخکې چې راغلی او درې ځله زور راکړ او یې خطبه روانه راغلی و د هیبت د وجې نو ما خو چې وکتو نو هغه واقعه مې یاد شوه چې مې وکړه هغه اقرا واقع ما ده شو نو بیا را باندې هغه نفسیاتي کیفیت راغی تاسو دا سره مې وکړه نو هغه شی را تر یاد سورة البين هذا الشيء
نو وی کور ترالم او بیا مې در خلجی ته وی چې کمبل را باندې واچو نو دې طرف تاغیر را باندې کمبل واچولا او دې طرف ته دا فرشتہ ما پسې کور تر ورسېده. سورہ المدثر نو دا آیتونه ورته راوړل چې یا ایها المدثر او ځان په کمبل کې غاړون کیا. مدثر معنا دثار اصل کې د میج، تاسو میج وای د می نه پوس نه د میج د وړای نه جوړه کمبل وی ایت دثار وای. یا ایها المدثر پسان باندې کمبل چون کیا. تاسو کمبل وای کنه وای کمبل بلانکټ نه تل تک خو هغه چې سړی د مالوچونه جوړ کړي د کاټن نه کاټن په کې دنه کپڑے کې را بند کړي کمبل ته دا کوریا موریا نه راځي بلانکټ چې ورته شړای ورته وای شړای. یا ایها المدثر او ځان باندې شړای چون کیا قم پاسا فانذر او یرا وخلق دا اللہ دا عذابنا وربک پروردگار پر فکبر داغلوی بیان کا وثیابک جامع پل دے فتوحر پاکی کا والرجزا فہجر والرجزا اد گندنا ترک تعلقوں کا. رجز مانا اراغشے چی ایول بھی اراغشے چی ایول بھی شیطانی اغینا ترک تعلقوں کا. صحیح نو دا ایتنے وقت راوڑا آیتونه ورته راوړل چې پاسا خلق د الله د عذاب نه ویروا دعوت ورکړه توحید نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت شروع سیوکړه دعوت شروع نو دا قران کریم دغه شروع شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراتل دا اوس طریقه باندې شروع شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راتل. او شریعت اسلامی کې بل بحث سند بنیادی شی څه شي سند تاسو کوم سرټیفیکیټ راغلی سند وایي سوې ورته سند اصل کې نیریشن چین دی دا سرټیفیکیټ هم او بل څه نیریشن چین چې تا دا مسلې چې ته بیانې تا چې نه ذکر کړی ما شیخ ته ما دا غره ذکر کړی دا قران نه غنه ویل ستاره شیخ چې نه ذکر کړو کاغذ کتابونه کتلې نه زما د شیخ فلانی داغه نه ذکر کړی داغه څوک شیخ او راځه مړ چې نیریشن چین د توخیم دا په یو چین راغلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر مونږ پورې تاسو سند کې ټول لیکلي کنه صحیح. ځکه دا سند په اسلامي شریعت کې اهم ځکه دی کله سند خبره نه وي نو بیا خو چې چا ورسره وتل نو بس وی به دا خدای ویلي دا پیغمبر ویلي شي. صحیح شو. اوس چې څوک دا خدای ویلي دا پیغمبر ویلي موږ ته تاسو کوله کوم ځای ویلي دي تاسو کو کنه دا کوم ځای ویلي دي کو څوک دا خبره پیغمبر اسلام کړي موږ کوم ځای کړی دا کوم حدیث کې دي د حدیث سند سره کوم حدیث کې دي نو کدا سند خبره نه وي خو خلکو به غول خړلو پیغمبر اسلام ته منسوب کول یا الله ته منسوب کول بس دې سند دین محفوظ کړی دی دې سند څه کړی دین محفوظ کړی لولا الاستاد لقال من قال ما قال کدا سند مثلا نه چې چا څه غوښتل ناغه به ویل. نو د قران تر مونږ را رسیدو یو سند دی او د دې سند دوی شي د دې سند شرشا دوی شي د دې سند دوی شي یو دا چې دا د پیغمبر علیه السلام تر مونږ څنګه را ورسید دا دای سره زمونږ د پیغمبر علیه السلام تر منځ نو دای څه معلومه ده چې په هر دور کې په لکونو کروڑونو انسانانو دا قران منتقل کړي دي نور لکونو کروڑونو انسانانو ته په دنیا کې څوره خلک لګیاره چې دا قران ماشومان ته کوي څه شمار شته انسان خو دا وایي دغه استادانو چې دا قران منتقل کوي نیو جنریشن ته څه شمار شته په هر جمعه هر مسجد کې
دې څلور استادان ناست دي، پنځه شپږ ناست دي. نو په دنیا کې څوره جماعتونه دي؟ په لکونو کروڑونو جماعتونه دي، په لکونو کروڑونو استادان پکې ناست دي، په لکونو کروڑونو ماشومانو ته دا قرآن ور منتقل کوي. دا سراجي باری کنه. لہذا په دې ځکه وسره شک شوبې گنجائش نشته چې په کروڑونو انسانان دي، په کروڑونو انسانانو ته منتقل کوي. او لومبنه سند چې دا الله نه تر رسول پاک پورې صلی الله علیه وسلم. نو دې کې درې اشخاص دي. اول ذات الله، نو د الله ذات خو مسلم دی، حتی چې د کافرانو په نسبت تسلیم شوی دی. کافرانو خدای مني که نه مني؟ یعنی عمل چې هر څه وي، عقیده چې هر څه وي، خو د خدای تصور ذهن کې شته که نشته؟ ایون نیندوان چې دا دومره ډېر بوتان دي، د هغې ذهن کې هم د خدای تصور شته که نشته؟ دا کرسچیانان د دې په ذهن کې هم د خدای تصور شته که نشته؟ دغه سکان، یعنی هر څوک چې دي، ایون کوم چې منکران دي کمیونستان، د هغې هم په تحت شعور کې دا پروت دی. هغه برزنیف وکړه، برزنیف هغه د دې مالټا په سمندر کې، مالټا په سمندر کې په یو شپ باندې امریکن پریزیډنټ سره ناست او ټریټي کوله. بین البریادمی میزایل، انټر کانټیننټل میزایل دي، نو په دې باندې یو ټریټي کوله چې دا بندو. دا څه کو؟ جیمی کارټر. صحیح. نو چې کله هغه ساين ک ایو بل سره لاس ملاو، نو جیمی کارټر او کرسچیان خو برزنیف سو او کمیونستو. د کمیونستو بنیاد دینه شروع کیږي چې د خدای مایو پکې نه مانی، یعنی خدای د خدای مایو پکې نه مانی، نو دا څه نه مانی پولیټیکلی. خو په تصور کې خو انت پروت دی نه، تصور خو انت نو برزنیف چې ور سره څنګه لاس ملاول، لاس ور سره ملاو، نو ورته وی must fulfill، we must fulfill otherwise we are questionable to God Almighty. دا څه ته پروت دی تصور؟ دا به اختیار د ځانګړي تکلیف ورشي، نو به اختیار په خپل راوځي. دا تصور دی څنګه دلته پروت دی، نو دلته پروت یو شاګ ته ولګي، نو څه وشي؟ هغه برزنیف لغونه په هارت واټر کې، نو بشاک ورته چې شاک ولګید، whether why we questionable to God Almighty. صحیح. اوس یو سړی به ډیر بي دینه به چې خدای تصور به مني، کوئی تکلیف ورته ولګي او موټر ویږي، او مای ګاډ اتوماتیکلی زه وای او مای. نو تصور کانسپټ اف ګاډ چې دی وجه علما فرمایي چې کانسپټ اف ګاډ دا نیچرل دی. دا ټول کې چې خدای تصور سره دا نیچرل، دا فطري دی. لکه ستاره سترګې حرکت کوي، دی خو ګوره عبدالباري سترګې داسې خوځي که نه، نو دا ته په اراده خوځي که دا نیچرل دی؟ دا نیچرل په خپله خوځي. یا ستا که مساج ده د رسا اغوستو لپاره بهر راوتو لپاره ته خاص اهتمام کې که څه ټریننګ دی اخیستلی، نه دا شی دی څه نه، نو نیچرل شی دا په خپله رواني. نو الله ذات په حیثیت د خالق، دا ولیکي الله ذات په حیثیت د خالق، په حیثیت د رب، په حیثیت د مالک، او په حیثیت د یو قادر ذات، دا د ټولو انسانانو په نسبت مسلم دی. نو دا قرآن دا کلام دی. ورکه چاله جبريل امین ته، دا راوړو لپاره چاله ورکو جبريل امین ته. اوس د جبريل څنګه شخصیت ته ناغه مونږ ذکر وکړو، حواله ورکړي هغه سورہ نجم والا آیتونه او سورہ تکویر والا بیان وکړه کنه. اوس مو بیان وکړه چې جبريل امین داسې دی، دا قوت دی، فرشتو لیډر دی، او فلانه دی فلانه دی فلانه دی. او دریم ذات رسول پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم. نو ذات رسول پاک یعنی په حیثیت د انسان څنګه شخصیت ته، سورہ یونس
آیت نمبر 1514. ٹھیک شو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چې لسته شي د دوی وړاندې آیتونه زمونږه بینات واضح او کلیر قال الذين وَيَأْكَسَانَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا چې هغه عقیده لري د ملاقات زمونږه د مرګ نه بعد په ژوند دی عقیده نشته. نو دا کافران سوې پیغمبر علیہ السلام ته وَإِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا راوړ یو قرآن خدای او نه ځکه دې کې خو ته وایي چې لا تم سن شکولې منات سن شکولې غزا سن شکولې حبل سن شکولې ټول کارونه څوک کوي؟ الله کوي. نو دې خبره سره جګړه پیدا کیږي. دا ته چې وایي دا ټول هیڅ نه شکولې په یو خدای باقی د ساتي دا زمونږ د رواج خلاف ته دې قرآن سره څه پیدا کیږي؟ جګړه پیدا کیږي. نو یو قرآن نه خدای او نه دا څه قرآن چې کې د مفاهمت خبري دا هم ټیک دی دغه هم ټیک دی دا تاسو دا بل کار کوئی دغه هم ټیک دی. صحیح ټول اصل لیګلایز کا یعنی دا چې قرآن نه دا ټول اصل لیګلایز کی لکه تاسو وایي چې قانون پاس کړی دا شی لیګلایز نه غیر به دا ارسره تاسو دا نه قانوني کا صحیح. ها کبل قرآن نشراله چې دا راته لیګلایز کی او بدلو نو دیو کې امندمنت شو کنه او بدلو معنا دا چینج کا چې کوم در سره دا چینج کا. قل تورت وایا ما یکون لی زما اختیار نشتا انو بدلو چې دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی دخپل ځان طرفنا ان اتبعو ز تابداری لکوم نفالو کوم الا ما یوحا الی مگر هغه چې ما ته وحی کول شي انی اخافو زیریګم ان عصیت ربی کما نافرمانی وکړ پروردگار خپل غضب یوم العظیم دا غضب د لوی ورځې نه یریګم. زه په دې کې یو حرف هم تبدیل نشم کولای. قل ورته وایا ها نو تاسو دا قرآن چې زوم دې سره خفای خدا خو د الله په حکم وا لو شاء الله کچر الله غخته چې دا خبرې نکوم نو ما تلوتو علیکم ما بکلهم دا شین نو تلاوت کړي تاسو وړاندې ولا ادراکم به دم متا سره دې تصورات خبر درکړو. دا خو خدای را ته حکم کوي دا ټول تصورات درته پیش کوم او اوس دغه خبره چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله تاکي سره ما تیر کړي تاسو میس کې عمرن یو لوی عمر سلويخ کالا من قبله مخکې د قرآن چې ماته لا قرآن دراته پیغمبر نو دینه مخکې ما تاسو کې سورہ مزه کړی سلويخ کالا سورہ سلويخ کالا افلا تعقلون تاسو عقل نه کوي. ما هغه زمانه کې څه اختلافي خبره کړو زما او تاسو په هغه زمانه کې څه جګړه وا ځکه چې خدای راته نو ویلي دا اوس راته خدای وایي نو ځکه را خبره کوم. نو اوس پیغمبر اسلام خپل سلويخ کاله ژوند ورته به تور نمونه پیش کړ اندران تولی کې چې سلويخ کاله ژوند کې د پیغمبر شخصیت د مکی والو په نظر کې الصادق الامین truthful and trustworthy truthful, honest and trustworthy چې دا رښتونه قابل اعتماد او دیانتدار او ایماندار سره دیو دی پیغمبر اسلام کړه لومبنه دعوت ورکو څه کو لومبنه دعوت نو د مکی والو نه لومبه تاسو کوی صفه باندې جوړ ورته ګوره کزار توان چې د جبل ابو قبیس د شان یو دشمن تاسو باندې حمله اور کیدل کړي اٹیک کوي در باندې تاسو به تصدیق وکړئ دا خبره ومنئ هغه به یقینا به ومنو ځکه چې تا چره دروغ په سلوخ کاله کې ویلي ندي ما جربناک الا صدقا زمون تجربه ستاسو متعلق چې دا سره درشتونی ده چې تا چره دروغ ندي ویلي بلکہ صرف دانا تائید دپا بارانو شو سیلاب راوے بارانو شو سیلاب راوے دا بیت اللہ دیوانو نے اوجبا کوا دا بیت اللہ شریف سیلاب ہوبو دیوانو شڑوا قریش ہوئے دیکھ اس ترمیم پکار رہے دی بیت اللہ ترمیم پکار جوڑے گل پکار دی لہذا هغه چنده شروع کړه د بیت الله تعمیر لپاره
د بیت الله عمارت ودرو د حجر اسود قصه چراله نو د قبیلو په جګړه شو یوې قبیله وی دا به مونږ کیدو په سعادت سټیټس حاجی باری سو د سټیټس خبره و چې زمونږه ملک صاحب تاسو ملک وای زمونږه ملک صاحب دا خپل لاس به نه ټول قبیله بیا بریتان ته وای او تر دې اختلاف پیدا شو چې ټول خلکو راوښته جنگ شروع کړي سو ابو امیہ ابن المغیرہ دا د خالد ابن ولید ترو ابو امیہ ابن المغیرہ هغه وینا تورې واپس دنه کې تاسو ته خبره کوم وینن به دا کار پریدو سبا سار وختي چې څوک بیت الله ته ډوبه را رسیدلې نو چې هغه څه فیصله وکړه موږ ته منظورې چې هغه څه فیصله وکړه او موږ ته صحیح منظورې نو په سبا د خدای کړه داسیو چې ټول نړۍ رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغلی هغه پیغمبر نو خو سره قبیلو ور راجم شو ډیر زیات خوشاله شو به هناك الصادق الامین صحیح د پیننسل او د جزیره العرب د ټول نه معتمد شخصیت د ټول وړاندې راغلی نو پته ولګی دا چې دا شخصیت دا اهل مکه او د سراوندینګ ایریا د لپاره انتهایی قابل اعتماد شخصیت مقام دا چې پیغمبر اسلام شخصیت د نبوت نه وړاندې انتهایی قابل اعتماد شخصیت وو پیغمبر اسلام ته خپل کیس وړاندې کو حضور اسلام خپل صادر خور اگر یې پکې کې خدا د ټولو قبیلو ملکانو ته ورشي ملک صاحبانو هر قبیله صادر چته صدر خلو شي ټول ملکانو ته پکې ځای ملاو شي ویروشه ته کېدا ګټه او چې کله هغه کې خودو ځای ته ورته پیغمبر اسلام خپل لاس راغسته اول ته کې خدا په فیصله باندې ټول خلک خوشاله شو اوس پته ولګی دا چې هغه پیغمبر باندې فیصله کوله صلی الله علیه وسلم نو دا په توثیق دی د ذات رسول پاک خو چې کله وحی ورته ملاو شو نبي يسوي بل اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكننا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. پرویز